ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مهال په یو سټاک کې موجود یم او دا په مردان روډ باندې دفترو ته بالکل مخامخ دی. چرته نه چې دغه ټیکهداران یا چې څوک آبادۍ کوي نو پیپونه وړي، شګه وړي، کرش وړي. خو دلته کې چې زه رالم نو موږ هم سودا کوله، باس مباحثه روانه وه او باس مباحثه دا روانه وه چې د دې خلکو په کروڑه کروڑه روپۍ بندې دي، په لکو یې بندې دي دا ټیکهدارانو ته. او چې هلته ټیکهدار نه تپوس کوي نو صوبایي حکومت موږ ته پیسې نه راکوي. نو دا بحثونه هر ځای کې روان دي، خو چې زه دا سپین ګیري چېرته سیکمه نو د خپل پلار شکل پکې راته مخې ته راځي. او بیا په دې نوي وخت کې چې دا د دجالیت وخت را پیدا شوی دی، یو فتنه چې کومه ده را پیدا شوې ده، د مشر کشر تمیز ختم شوی دی، اجره او جومات چې کوم دی نو ختم شوی دی، او سیاسي دور خوم دی. خو پلار به یو نظریه لري او زوی به د عاشق او د معشوق کیسه لري. نو پلار او زوی ترمنځ چې کومه ده فاصلې پیدا شولې. زوی په دې نه دی، عمده پلار به په قطار کې ولاړي او دی به اوړم غواړي، چینی به م غواړي، او زوی به څه وایي چې په 15,000 بوجۍ شي که نه نو زه به اخلمه. نو د پلار د ستړو نه څه خبرې، د مشرانو ډېرې غټې تجربې وي، ډېر غټ سوچ یې پروت وي. نو په دغې حالاتو باندې خبرې کوي چې د دغه فتنه چا را پیدا کړله، دغه فتنه څنګه راغله، دغه صوبه کې چې کوم دی نو روزګارونه هغه ختم شو، پراپرټۍ کاروبار په ټپه شو. نو دلته کې پروپیګنډې کېږي، خو هغه زموږ په پوج پسې کېږي، زموږ په پولیس پسې کېږي، د هغې په شهیدانو پسې کېږي. بیا دلته کې خو موږ وګورو نو امریکا دې وخت کې زموږ هر سار څه ده چې زموږ ازلي دشمنه ده. هغه خلک چې امریکا کا جو یار خې غدار خې غدار خې نن د هغې خلکو ته ناست دي. نو دا خبرې دلته کېدې نو ما یې چې څو خبرې پرې وکړم. بابا عمر به یې څومره یې؟ 72 سال دي. 72 سال. په 72 سال کې چېرته داسې دور دی لیدلی؟ نه دا ډومبې ځل دی چې داسې سختي مو لیده. دا د ظلمونو نه دی شوی په تېره زمانه کې. هر چې ماشاءالله پکې هم داسې ظلم پکې نه. داسې سیاست دې چېرته لیدلی؟ دا سیاست هم لري، دا اوس روان دی. دا منافقت دی، سیاست نه دی. زموږ د پوج باره کې ستا څه رایه ده؟ د پوج په باره کې زموږ ښه رایه ده. زه په خپل په جیسه کلنډر پاتې شوی یم چې پوجي به شته راوخت که نه ګاډي ته نو سوالو به خپل سیټ پرېښوده، به نه کېناستم. د پوج دونه قدر و. خو زموږ د سیاسي بادارانو دې مداریانو دا شی دا نه راوسته چې پوج یې ځان سره مزان پوج ځان سره په سیاست کې شامل کړ. اوس د پوج هم بېعزتي ده، د پولیس هم بېعزتي ده، د عوامو هم بېعزتي ده، د مشرانو هم بېعزتي ده. پوج غدار دی، پوج دا کوي، پوج هغه. ته مه ورنډې که تا پوج تا پسې خو نه راځي. نو ته ورته بد کار هم پرې کوه، بد هم ورپسې وی. د پښتون قوم مونږ چې څونه وخت تېر کړه که نه تر دې وخته پورې نو دا ټول د پښتون قوم مخالف دي. انګریز سامراج ابوالي خان دیالوګ هغه ورته پیرانګې وي. دا د پښتون خلاف دي چې دا یو نه شي. دا دوی ورته ډیرونډاڼ وایي که نه، دا یو انګریزو ډیرونډنامه وه، دا کیله هغه راغلې ده، دوی ورته ډیرونډاڼ وایي. دوی ورپسې کوشش وکړي د طالبانو، ظاهرشاه حکومت و، د داود حکومت و، نجیب الله حکومت و چې دا کرښه به ختمه کړو. هغوی ورته وایي چې نه دا راتلونکي حکومت کا دا موږ نه شو ختمولی. دغه شانتې مشران چې وي نو دوی ته زه دا وایم چې چپ مه پاتې کېږئ، هر ځای کې تبلیغ وکړئ او دې خلکو ته ووایئ چې په غلطه روان یې. مشره ستا څه رایه ده، څه به وایې په دې موقع باندې؟ بس زما د ملګرو خو ډېرې مزېدارې خبرې وکړې ښکلې، خو د کومو د موبایل دا دور چې نو دې باندې پکار دی چې یاره د نوجوانانو مخکینی وشي. دا خو یهود او نصوارا چې کوم دی راغلله او هغه څیزونه یې موږ ته راورسېدل، خو کوم قیمتي څیز چې موږ سره دی که نه د هغې موږ پرچار نه کوو، کوم ته چې تبلیغ وایي که نه. بچو ته د دین لاره وښوي. الحمدلله زما درې زامن دي، یو ما سره دلته دي، یو دا مخامخ ولاړ دی، دا دواړه حافظان دي. نو چې کله بچي ته تا دین وښودو نو دا به چې کوم دی د مور پلار او د مشرانو د کشرانو عزت کوي. او که نه کله ولې لاس کې دا موبایل ورکړه او دا کم د حکومت تر کومه کوم څیزونه راځي دا دې ورکړه، دا دې بیا د دې بچی جوړ کړه. دې وخت کې خو زموږ فوج نه وی که نه، لکه دا افغانستان نه په موږ باندې دا ټیکونه کېږي، انډیا دغه خوره استعمالي، دلته کې دغه مقرې
وایي چې بس نه دا ښه کار نه کوي تاسو، نو لکه موږ به ورته ګورو. دا جي موږ به ته ګورو، موږ د خپل ځان حفاظت کوو، د خپلو بچو حفاظت به کوو، د راتلونکي نسل حفاظت به کوو. دا خو د موږ په ذمه دی او د خپل پوځ چې کوم دی د دوی به ملاتړ کېږو انشاءالله. او دا ښه خبره نه ده جي یو طرف په پتا باندې ټیکونه کېږي او تا ولته بل ته بنګړي اچولي کې ستا بچي ستا د نانا او ستا دغه چې کوم دی هلاکېږي وژلې کېږي، نو د هغې به څه څه وی؟ ته به خامخا د هغې باره کې څه وی انشاءالله. کاروبارونه هم څنګه روان دي؟ کاروبارونه هم دي ښه په ټاپه روان دي او بس دا مخامخ تاسو سهار څه ښکاري. او د دې نه مخکې زما او د مرګي ستاسو مخامخ خبرې وشوې، یو بل ته دعاګانې خو د الله نه غواړو جي، او انسان به شو د هغه ورکړه به سوي نو د الله نه غواړو. او د دې حکومت ته دا اپیل کوو چې انشاءالله دا کومې پراپرټۍ دي، دا کوم څیزونه دي، دا کوم سیخونه دي، دا کوم نور څیزونه دي، دا کوم مټیریل او تعمیرات کې استعمالېږي چې د دې موږ سره چې کوم دی لږه دغه وکړي انشاءالله ارزاني راشي. دا غریبانان دي، مزدوران دي، هغوی لګیا دي پکې، هغوی پکې خپل هغه کوم محنتونه کوي نو چې دوی ته هم پکې ترقي او دغه میلو شي لکه روزي. دا ستاسو خبره مخکې به چې کوم دی ښه په خوشحالۍ باندې یو ډوډۍ خوړل کېده، اوس هغه نیمې ته هم نه دی جوړ. اوس نیمې ته ښه ګرانو کتونکو دا زما شاته دا مزدوران دي، دا دې خلکو ورته د روزګار موقع ورکړې ده. دلته کې دوی د یو ټیم چې کوم دی نو رزق هغه کور ته یوسي تمې وي. اوس خو دا کارخانه روانه وي نو دوی روزي هم پکې روانه وي. د رزق وعده الله پاک کړې ده، بېشکه یې کړې ده، خو چې محنت نه کوې که نه نو رزق ته داسې نه میلاویږي. دا خلک محنت کوي، صوبایي حکومت لګیا دی د دې خلکو نه د رزق د شکولو هغه کوشش کوي. ولې چې روزګارونه په ټاپه ودرېږي نو لکه دوی به څه دغه وي، نو دوی پکې بیل جمع کړي، دوی پکې څه جمع کېږي، ګرانۍ مخه ونیسي. دې وخت کې چې صوبایي حکومت د تاسو مطمئن یې؟ ها مطمئن یې دي؟ نه جي تاسو ته مطمئن یې د دې صوبایي حکومت؟ ها بیا نه پوهېږو چې څوک ووټ ورکوي، تاسو مطمئن یې؟ ته مشره مطمئن یې؟ نه جي راشه رشکې ډرایوره دی خو راشه د صوبایي حکومت نه ته مطمئن یې؟ نه جي نه ټیکسونه شته، ګراني شته، هر یو شی شته جي. او موږ ته به نیغ وفاق دي. دلته کې د دې سره د 18 ترمیم لاندې پوره اختیار دی در سره. روزګارونه شته؟ نه جي نه روزګارونه نشته. ښه دا کوم خلک چې زموږ په پوج پسې مسخرې کوي، ټوکې کوي، شهیدانو پسې همدا خلک یې کوي، څه وایې په دې؟ ښه کوي؟ نه ښه نه کوي؟ زیاتې ها ناروا. او بل امریکې ته موږ اوس په تمه ناست چې امریکا به موږ بچ کوي، نو د هغې د امریکا به موږ له څه راځي؟ موږ یې د هغه لوی ذات نه غواړو چې هغه پیدا کړو، هغه دې راکړي. انسان بس یو کار بیسي لکه مشر دې وایي که نه چې امریکا به اوس راځي دلته کې به موږ به غلامۍ نه به ځان هم خلاصو او امریکا به موږ بچ کوي او امریکا به موږ رخا کوي. بچ کولو والا خو الله دی، امریکا بچاله څه ورکړي سلګا چې وي بس هسته شته. اسې ګڼی که نه چې یو فتنه ده لکه نوي کول سره باس مباحثه نه کېږي. د مشرانو حجرو جوماتو شته؟ نه جي د مشر کشر تمیز شته؟ تمیز نشته جي. اخلاقیت تاسو وینئ؟ نه جي عمل من کې سیاست نشته جي، بس ماردار دی او بس ګیرو پچاور دی چې چا څوک راوغورځول او څوک یې راکړه. او په خپل جیب ډکول دي، خپله خزانه ډکول دي، د غریب عوامو څه تپوس نشته، څه دغه نشته. لارې په زورګونو ټنه غنم په دې پښتونخوا کې څښا شو، چا تپوس ونه کړي، نه چا له سزا ورکړې شوه، نه د افسر نه تپوس شو، نه د وزیر اعلی نه تپوس شو، نه د وزیر نه تپوس چې دا ولې. ګرانو کتونکو مزدور دی خو د صوبې د حالاتو نه ځان خبروي. تاسو به نه یې خبره خو بلکې خبر به یې دا خبره تاسو پټه ساتلې ده. غنم چې کم دی دا د 11 اربه روپو دا غنم وخه چې دا کم څښا شو دی چې د غریبانان له ورکړو نه ښه به نه وه. نن لګیا دي او موږ په پوج چې کم دی د صوبه کې بدامني ده که نه، او هغې پسې دا مسخرې او ټوکې او پوجي دا عمل دی پوجي وخوړه که د سیاستدانان خوړه عمل بدنامون دي. او دا یو پارټي راوتېره ده، هر چا په اشاره چې کار کوي د ملک د بدنامولو، د فوج د بدنامولو لپاره. پوج سره ولاړې؟ بالکل جي ولاړ پوج سره ولاړې، خپل پوج سره ولاړ دی، فخر پې کوې تاسو جي؟ تاسو تاسو بالکل فخر پې کوو، ولاړ اوسه. دا دلته کې روزګار کوي، دا د سره څومره ملګري دار یې ځوان دی، د ځان سره په روزګار کړي دي. خو چې نن دا صوبایي حکومت د خلکو د روزګار طرف ته توجه ورکوله نو د سره به نورم یو شمېر مزدورانو داسې وکړه ډېر به داسې به دې دغه کړي چې نشو برداشت کولی. لکه هلته دیاړي هغه شانتې هم کم نشته.
که دا کمې خبرې چې کېږي زموږ په دې ملک کې نو دې ته په کوم نظر ګورئ نوي کول سره اکثر ته به میلاویږي داسې عجیبه خبرو کې چې به یې تندي به یې دړ کېږي لکه ته خو د اسلام نه وبسې بهر سې کېږي که نه کېږي نه دي په کار ګرانو کتونکو دا دې ټولو مزدورانو دا ټول راللې دې ځای کې څومره خلک دي نو زه اریان دی یم چې یاره اوټ چېرته نه راځي څنګه کېږي دا دې ځای کې خو لکه دې خلکو اوټ راوړ استعمال کړی نه دا د دې سیاستدانانو د غلطو پالیسو په وجه باندې او بیا دغه مشرانو خبرې دا ډېر دا د لیکلو خبرې دا تړلې خبرې تړلې دا د کاڼي کرلې وي هغوی وایي چې په دې ملک کې دا پوج نه وي نو اوس به هېڅ هم نه وي نو به دا څو خبرې نصیحت کول انشاءالله